الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. ډیرو زیاتو هغو طالب علمانو ملګرو موږ د دې نه مخکې کلاس کې د مرکب اقسام ویلو چې مرکب په دوه قسمه دی، یو مرکب مفید دی بل مرکب غیر مفید دی. مرکب مفید ته جمله وایي. جمله په دوه قسمه وه، جمله خبریه او جمله انشائیه. جمله خبریه بیا په دوه قسمه وه، اسمیه فعلیه، او جمله انشائیه په 10 قسمه وه چې هغه موږ ویلو امر، نهي، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب. دا موږ ویلو پرون، د هغې تفصیلات بیان شو. نن دا مرکب غیر مفید دی، یعنی مرکب مفید تیر شو، اوس مرکب غیر مفید دی. مرکب مفید موږ دا ویلو چې مرکب مفید دې ته ویل کېږي چې متکلم خبره وکړي، مخاطب ته د واقعې پته ولګي یا ورته د څه شي طلب پته ولګي، دا ما څه واقعه بیانوي یا نه څه طلب کوي. خو مرکب غیر مفید د هغې بالکل الټ دی. مرکب غیر مفید دې ته ویل کېږي چې یو قایل او متکلم خبره وکړي، نو مخاطب ته نه څه واقعې پیدا وشي، واقعې پته ورته ولګي، نه هغه ته دا پیدا وشي دا زمان څه طلب کوي، څه خاص پیدا پکې نه وي، نو دغې ته ویل کېږي مرکب غیر مفید، یعنی مفید نه وي. بیا مرکب غیر مفید چې کوم دی دا په خپل کورګیا بیا په درې قسمه دی. یو ته ویل کېږي مرکب اضافي، بل ته ویل کېږي مرکب بنایي، او بل ته ویل کېږي مرکب منع صرف. نن به صرف موږ یو وایو چې هغه دی مرکب اضافي. نو دې د مرکب غیر مفید تعریف چې مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو. چې کله ویونکی خبره وکړي نو اورېدونکي ته د دغې خبرې نه څه فایده د خبر یا څه فایده د طلب میلاو نه شي. دا پته ورته هم ونه چې ما ته څه واقعه بیان کړه، او دا ورته هم معلومه نه شي، دا فایده م ورته ونه شي، دا زما نه څه غواړي. نو بیا د دغې درې قسمونه دي: مرکب اضافي، مرکب بنایي، مرکب منصر. مرکب اضافي څه ته ویل کېږي؟ مرکب اضافي دا هغه دی چې په دې کې د یو اسم اضافت یعنی نسبت شوی بل اسم ده، د یو اسم نسبت شوی بل اسم ته. لکه موږ وایو چې غلام د زید، نو ګوره د غلام هم اسم دی او زید هم اسم دی، د غلام اضافت او نسبت چاته وشو؟ زید ته. چې غلام دی خو د چا غلام؟ د زید غلام. نسبت یې چاته وشو؟ زید ته وشو. دا ګناه د چا؟ لکه موږ د ګناه نسبت ته چاته کې، نو ګناه د زید، د دې ګناه اضافت چاته وشو؟ زید ته وشو. یا اسم زیدین ګناه د زید. نو دغې ته ویل کېږي نسبت. بیا د کوم سیز چې اضافت کېږي هغې ته مضاف وایو، د کوم سیز ته چې اضافت کېږي هغې ته مضاف الیه وایي. تاسو ما اجمالا په دې دغه باندې په دې بورډ باندې لیکل هم دي چې مضاف څه ته ویل کېږي، مضاف الیه څه ته ویل کېږي. لکه تاسو ما چې درې قسمونه دي، دغه درې قسمونه تاسو ته ما ویل. بیا موږ مرکب اضافي وکړو، نو ګوره مثال دا چې غلامو زیدین، د زید نه ولاندې بیا کسره کې مضاف الیه همیشه لپاره مجرور وي، دا به تاسو انشاءالله ووایئ. نو دلته را غلام چې کوم دی د دې نسبت شوی چا ته؟ دې زید ته شوی، چې غلام دی خو د چا غلام دی؟ د زید غلام دی. نو دې غلام ته موږ مضاف وایو ځکه چې د دې اضافت شوی دی، او دې زیدون چې کوم دی دې ته موږ وایو مضاف الیه. دا قره مسند مسند الیه په شان خبره ده. د کوم سیز چې نسبت وشي هغې ته مسند وایي، کوم شي ته چې وشي هغې مسند الیه وایي. نو د کوم سیز چې اضافت وشي هغې ته مضاف وایي، یعنې اضافت کړی شوی، او کوم سیز ته چې وشي نو هغې ته مضاف الیه وایي، یعنې اضافت کړی شوی الیه دې ته. نو د غلام نسبت کړی شوی دی دغه مضاف، او د زید ته کړی شوی دی نو مضاف الیه، یعنې اضافت کړی شوی د زید ته. نو د قردې مثال شو. دوا چې مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، چې په دې کې د یو اسم اضافت او نسبت شوی دی بل اسم ته. جس کی اضافت ہوتی ہے، د کومې اضافت چې کېږي اس کو مضاف، هغې ته مضاف وایي. اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے، کوم طرف ته چې اضافت کېږي نسبت کېږي اس کو مضاف الیه کہتے ہیں. نو هغې ته څه وایي؟ مضاف الیه. لکه غلام زیدین میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، لکه په غلام زیدین کې د غلام اضافت چاته کېږي؟ د زید ته کېږي. نو په دې کې دا د زید چونکې اضافت کېږي نو دې ته موږ وایو غلام مضاف. نو غلام چې غلام مضاف دی، او زید مضاف الیه. زید مضاف الیه چې د غلام اضافت شو د زید ته، نو غلام مضاف شو، زید مضاف الیه شو. بس انشاءالله دومره پوره دی. دا مرکب بنایي
مرکب مناصر به ان شاء الله سبا ووایو ان شاء الله تعالی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.